وعن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ، دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے، او دا مشهور زاهد صحابی او د دوی په دینوم کې غن اقوال دا ابو ذر د دې کنیه مشهور دا دی چې د دنوم د جندب ابن جناده چې دا درته یاد وي، او کان من کبار الصحابه قدیم الاسلام، دا د مشرانو صحابو نو ډیر مخکې اسلام راوړ، سلورو کسانو نه پس دی اسلام راوړ، سلورو نه پس اسلام راوړ، دا پنځم دی په اسلام کې، او بیا قوم تلاړ ولته دیرو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته راغی، نو د بعد الخندق راغله، او یو مرفوع حدیث کې راغلی چې کله اسلام راړو الله حبیب ورته ګور مونږ ور لا دعوت پټو، نو دعوت به پټي ودله پته وجدا شفقتا نبی علیہ السلام ما باندې کوي، نو لاړو او حرم شریف کې د توحید د کلمې اعلان او خلکو ډېر وروالو تر دې چې ابوبکر رضی الله عنه اخلاص پیدا پیژنې، دا خود فلانه قبیله لري، تاسو چې تجارت کوي پای تیری گئی، نو کچره دې مقتل کو نو بیا به ای بدن انتقام علی، الله حبیب فرمایلی ترمذی شریف کې راغلی، وای ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر، دا اسمان دلان دیو دزمکی د پاسا ددن رښتینی جبیواله نشتا، ابو ذر رضی الله عنه یاد او لوی شان د ابو ذر رضی الله عنه. امام ابو داود رحم الله وای د ابن مسعود رضی الله عنه سره د په علم کې مساوي او د ډېر مناقب دي، ډېر مناقب دي، او اخر کې د ربزي مقام تلاړو مدینی منوره سره او زه ولته وفات شوه، د دین 201 احادیث نقل، 201 احادیث د دوینه نقل، 12 احادیث متفق علیه، امام بخاری کی 2 حدیث ذکر کړي، امام مسلم رحم الله 13 حدیث ذکر کړي، او د پر ابزه مقام کې اوسېدو، او په 2 هجری کې التا په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې بیا د څه شوه د وفات شوه، او دا ورته حضرت عثمان نه طبيعت نه لګ ډېر سخت طبيعت، یو خبره چې به کول نو ډنډي په زور به بیا منله په خلکو، یو ځل خبرو کا یو کس ناس عثمان رضی الله عنه سره ناغه د خبره پکې یو غدور په سمسار وا ته عثمان رضی الله عنه شاله پټ شو دال تم پرې نو خووي والو په دې په خبره باندې عثمان رضی الله عنه پوه شو دا الله د حبیب د دور یو لوی جلیل القدر صحابي د حکم یو کوي طرف زیل لړش، نو د امیر اطاعت واجب ده، د مدینه منوره پر خو رب زیل لاړو، د امیر اطاعت سوي دا واجب ده. نو د حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زراغل نبی علیہ السلام تو علیہ ثوب النبیض، اور اللہ په حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سپین جامه پرتوا او هو نائم او یذ سپین صادر چولے او پزام، اور اللہ حبیب دو ثم اتیت نو ازلال ما اللہ حبیب د خوب او نزی ثم اتیته بیا اور ترالم وقد استيقظ او الله حبیب د خوب نرا بیدار شوه، فقال نبی فرمایل ما من عبد نشت یو بندا قال لا اله الا الله چغ لا اله الا الله وی ثم مات على ذلك او بیا دې مرشو په دې یقیني الا دخل الجنه مگر دې جنت وردن کی، کنور گناہونه کړي الله ورته معاف کول خو اول وردن نشي، او کله گناہونو ورته معاف نشي داغي سزا و ملاو شي و جنت ته وردن نکی. قلت نماوی و ان زنا و ان سرقا، اگر کده بدکاری کړي او غلې کړي نچون کې غلا لوی گناه دا، بدکاری لوی گناه دا، خو پدی خو یو سړی د اسلام د دایری نوځي نه چې ګنیر کافر مشرک شو جنت لبنسي. قال الله حبیب و ان زنا و ان سرقا، اگر که بدکاری کړي او غلې کړي. قلت و ان زنا و ان سرقا، و ما پدویم زلا سیوی. قال و ان زنا و ان سرقا، قلت و ان زنا و ان سرقا،
قال وان زنا وان سرقا درې پیری د سوال کولو درې پیری جواب ملاوي علی رغم ان ابي ذر رغم دی ته وای چې د چا پوز په خارو ککړ شي چونکو ما بار بار وی الله حبیب پوښو چې دا خبره خو جوړ پد وی اگر کوي پککړې دود پوز دا ابو ذر کستا اپوز په خارو ککړم شي کنه که پتا خم نه لګي خو بس دغه حکم نه نو ابو ذر رضی الله عنه چې بکله دا حدیث بیانولو وکانا ابو ذر اذا حدث بها و ابو ذر رضی الله عنه چې کله دا حدیث بیانولو ور صحابه او ته چې الله د حبیب د مبارک خلی نصرو هغه ټول عمر فخر کړي نو وی و ان رغما انف ابي ذر او دا رغما او رغما غیر مثلثه الغیر لفظ نو کدا رغم وای ک رغم وای او ک رغم وای و ان رغم اگر ک کړشی اغا پوز د ابو ذر په خار باندې نو دای چې ولا حدیث بیانو نو دا څه به ور سره وي متفق علیه دی حدیث معنی امام بخاری او مسلم رحم الله اتفاق دی وګوره دی کی فضیلت د وحدانیت ذکر کړي دا مقصد نه چې چاته غلا ترغیب دی لکه مثال په تور یو سړی تعالی دا دکان نه دا کور دی دلته خورا او چې ګور رسد خو خیا کوا نو دا غیر مقصد نه چې تعالی غیر غلا اجازه د دکان ټول کور ته چلاو دی کی فضیلت د توحید چې الله وحدانیت دومره لوی شی او دی کی دا مسله چې یو سړی کې ایمان دی نو د ګناه د وجنه د اسلام د دایره نه ګوروزی نه چې ګنې جنت ته د تلل د ابد الاباد پورې حرام شي کله الله خوښي معاف به کی ورتا او اول به وردن نه کیو که خوخه نشوا نو د هغه په مقدار و سزا حاصله کیو بیا بزي وعن